د مهر مسله چې دی هغه چې څومره ښځه ږدوي او فریقین په باندې راضي وي ټیک دی، خو دې نه علاوه چې کوم مونږ رسمونه دي مونږ ته پکار چې هغې مونږ سدې بابو کو، هغې مونږ توړو، هغې مونږ توړو. لکه اوس په 100,000 بیټ باندې هم لماستی کېږي او په 100 لکو وال باندې هم کېږي. اوس ته صرف نمود او نمایش دپاره هغه 100 لکو والا خلې اگر چې ته بیا 100 کاله قرضې ورکوې، اوس ټیک ته لور دې در باندې ګرانه ده، خو قرضې دې ورته واخیستې او ځان دې ډوب کړو او په دې کې مړ شوې، دا قرضې به دې څوک ادا کوي؟ دا خو به له تا نه تپوس کېږي. یو کس باندې 3 دیناره، یو روایت کې د 3 درهمو ذکر دی، په یو کې د 6 ذکر دی چې قرض و به باندې. نبی علیہ السلام فرمایل دغ صحابي زه جنازه نه کوم، په ده باندې قرض دی. بیا حضرت علی رضی الله تعالی ورته قربان زه ضامن کېږم د قرض به زه ادا کوم، خو تاسو جنازه وکړه. بیا نبی علیہ السلام جنازه وکړه. نو مطلب او مقصد دا دی چې مونږ خپل اولاد ته څه پرېږدو؟ آیا زمونږ په دې معاملاتو کې څه یو داسې کار خو نه دی چې مونږ نه بعد د را روان نسل ته یو رسم وګرځېږي او هغه په غلطه لار باندې لاړ شي؟ دا یوه. بل الله فرمایي وآمنوا بما انزلتو، ایمان راوړئ هغه چې ما نازل کړی. اوس دلته الله دا نه فرمایي وآمنوا بما کتاب، کتاب ذکر یې ونه کړو، انزلتو ټکی راوړی. نو په انزلتو کې د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ذکر هم شامل دی، چې گویا کې مفسرین فرمایي چې تاسو که د ژوند روشنۍ غواړئ او تاسو کامل اکمل طور باندې ژوند تېرول غواړئ، نو زما محبوب په سنت پسې راځئ. هغه سنت پسې تاسو تک کوئ، بیا بس تاسو زندگی ښه وي. صحابه کرام علیهم رضوان معاملات پر هغه څه خبر بر هغه یو صحابي به بل صحابي ته رجوع وکړو، ته په دې کې څه وایې؟ چې کله به کیسه ختمه شوه نه به پوهېدل. بیا به حضرت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها پسې راغه چې تا سره خو نبي علیه السلام په کور کې هم و، په سفر کې به هم ځان سره ساتلې، دا راته ووایه زمونږ مورې نبی علیه السلام څه جون طریقه کارو په دې معامله کې. نو د کور معاملاتو په اعتبار سره نیم دین چې دی هغه بیبي عایشې له طرفه مونږ ته میلاو شوی دی.